سلور علامات داسې دي کدا علامه ستا بزله کې وو نو ته د الله رب العزت ولی جوړېدی شي ستا د الله رب العزت سره تعلق شته او دا سلور علامات ستا بزله کې نه وو دا سلور خبر ستا بزله کې نه وي نو ته د الله رب العزت سره ستا تعلق نه قایمېږي ستا د الله سره مینه نشته هغه سلور خبرې کومې دي اوله علامات دا دی عند المنام چې کله ته د ماخستن نه سملې او ستا په زړه کې د الله رب العزت مینه یي نو ماخستن نه به خامخا ته د الله رب العزت رایادېږي خامخا به ته د الله رب العزت د رضامندۍ سوچ کې د الله رب العزت سره به څنګه تعلق قایم او ته ور دې سوچ کې او که چېرته ستا مینه د الله سره نه وي ستا مینه د دنیا سره وي ستا مینه د انسانانو سره وي نو ته به بیا د هغې سوچ کې خامخا که ته دوکاندار د دنیا سره یې مینه وي نو ته چې ماخستن په بستره کې سمړې نو بیا به د خپلې دوکاندارۍ سوچ کې اوله علامت دا دی چې ته ماخستن کې سمړې او ته د الله رب العزت د رضامندۍ سوچ کې نو ته پوه شه چې ستا د الله رب العزت سره مینه شته دویم علامت چې کله ته د خوب نه په سهار کې راپاڅې او ډایرکټ ستا ذهن د الله رب العزت طرف ته لاړ شي او دا دعا ووې الحمدلله الذي بعد ما اماتنا والیه النشور ډایرکټ دا دعا ووې نو ستا مینه د الله رب العزت سره شته او که چېرته ستا مینه د الله سره نه او ته ماخوسته سهار کې ډایرکټ راپاڅې ته چې سهار کې راپاڅې او ډایرکټ ذهن دا دنیا طرف ته لاړ شي هلکه نن به دا کار کوم نن به دلته ځمه نن به خرڅ داسې کوم نو بیا ستا د الله سره مینه نشته د دویم علامت ته چې کله په سهار کې راپاڅې چې ستا ذهن دغه رنګې دماغ دا الله رب العزت طرف ته ډایرکټ لاړ شي او دا دعا ووې چې الحمدلله الذي بعد ما اماتنا والیه النشور دا دویم علامت دی دریم علامت چې کله په تا باندې مصیبت راشي چې کله په تا باندې څه تکلیف راشي او ډایرکټ الله رب العزت ته ستا ذهن لاړ شي دا دریم علامت دی که دا په تا کې موجود و نو ته د الله رب العزت ولی ته د الله رب العزت دوست او که دا علامت په تا کې موجود نه و چې په تا باندې مصیبت راشي په تا باندې تکلیف راشي بیا هم الله رب العزت ته متوجه کېږې نه نو په دې باندې بیا پوه شه چې ستا د الله سره مینه نشته او آخرې څلورم علامت چې کله ته مونځ ته ودرېږې او دسو کې مونځ ته راځې په دغه وخت کې تا ته خامخا الله در یادي چې ته الله ته سجده لګې چې تا ته الله رب العزت در یادي ته الله ته ودرېږې الله اکبر نیت وتړې چې تا ته الله در یادي چې کله دا څلور علامت په تا کې موجودي نو ته د الله رب العزت د ولایت نښې په تا کې شته او په دې څلور نښو کې دا یوه نښه موجود نه نو بیا د خپل ځان باندې ویرېږه